أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سورة بني اسرائیل هغه شروع باغی کی تذکرہ شی ہوا او ذکر پکې شو. مخکې آیاتونو مبارکو کې یو څلوېښتم کې د توحید ذکر او د هغې لږه خبره ذکر شوې وه. په آخر د آیات کې ویلو او نه دې زیاتوي دا قرآن دوی لره مګر نفرت یا نو پوره په معنا د تیښتې دی. اوس په دې آیت مبارکه کې زجر دی او زورانه د وعید دی چې هغه ذکر کوي. یو دا چې د الله سره عبادت لایق جوړول بل څوک د الله سره بل معبود جوړول نو هغه په مثال سره واضحه کوي. او بیا د آیت مفسرینو د درې څلور ترجمې کړي دي. نو په دې کې دا دي که د الله تعالی سره نور معبودان او خدایان وي، الله خو د بادشاهانو بادشاه دی، سردار دی، ملک دی. نو یو بادشاه د بل بادشاه هغه لاندې ژوند نه تیروي، بلکې هر بادشاه دا غواړي چې دا بل زما تابع شي او زما د انډر لاندې ژوند تیروي. او چې کله یو بادشاه هغه جدا بادشاه نو هغه بیا د خپل بادشاه نه خپل حدود، خپل هغه حد بارډر هغه جدا کوي. او که عام بادشاه شي نو بیا یې طریقه د فساد ده. یو به وایي چې ګرمي راولم، بل به وایي چې یخني راولم. نو که بادشاهان دوه نشي، یو شي او یو نور معبودان یا شي خو عاجز شي او د الله تعالی ذات زورور ذات دی، نو بیا دغه عاجزه له معبودیت نوم ورکول صحیح نه دی، بلکې د دغه یو ذات چې هغه زورور ذات دی د هغه عبادت پکار دی. او چې هغه زورور دی نو بل زورور نشته. ځکه که دوه بادشاهان خدایان ول، یو به یې زنور راخېجوم، بل به یې زه باران وروم، بل به یې زه د اور باران وروم. نو دغه طریقه باندې د دنیا نو دلته الله فرمایي قل لو کان معه آلهه، ته ووایه که چېرې وی د الله تعالی سره نور حقدار د بندګۍ کما یقولون لکه چې دوی وایي اذن نو دغه وخت کې لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، نو خامخا طلب کړی به وي دوی خاوند د عرش ته لار په معنا دلته د غلبې سره. نو په دې کې سوره انبیاء کې الله جل شانه ذکر کوي. الله 22 نمبر آیت کې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چېرې وی په دې ځمکه او اسمانونو کې معبودان برحق ډېر الا الله سوا د الله نه لفسدتا خامخا خراب شي به انتظام د دې دواړو. نو د دوی به فساد به جوړ شو او شر به جوړ شو. یو به یې زه داسې کوم، بل به یې زه داسې کوم. چا به وی هلکه زه له ځمکه برخېږم، چا به وی اسمان کته راکوزو، یا چا به هلکه زه نن چوټي کومه نن ور نه راخېږم، چا به هلکه نن ور راخېږم.
لکه څنګه نو دغه شانتي دا قسمه طریقه وه نو دغه شانتي سوره مومنون اتلسمه سپاره کې هم دغه ذکر راغلی 91 نمبر آیت کی متخذ الله من ولد وما كان معه اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ندنی ولی الله تعالی هیڅ زوی او نشته هغه سره برابر څوک واقدار اذن دغه وخت کې لذهب كل اله بوتله به هر اختیارمند بما هغه سیز لرا خلقا چې پیدا کړی وي ولا علی بعضهم علی بعض خامخا ضرور شی به بعضې په بعضو باندې یعنی که ګڼ خدایان وي نو هر یو خدای به خپل چیز اغستی چې دا خو ما پیدا کړی دا زما دی دا سیز ما پیدا کړی دا زما دی نو بعضې او بیا په بعضې باندې څه کړل ضرور کېدل سبحانه پاک دی الله تعالی عما د هغه څه نه یصفون چې دوی بیانوي یعنی اله یو دغه یو دی نو دلته معنی څه ده اذن خامخا طلب کوي دوی الی ذی العرش خاوند د عرش ته سبیلا یو لار چې دوی بر عرش ته تلل چې یا خو معنی څه مقابلې دپاره یا د جنګ دپاره یا د جدال دپاره یا سبیلا په معنی د سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لار یا بل معنی په مخکینی آیت کې ذکر کوي آیت نمبر 57 نمبر کې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ها کسان چې دوی را مدد شوای غواړي هغوی خپل رب ته نزدېکت ایهم اقرب ویرجون رحمته کوم یو د دوی نه نږدې دی او امید لري رحمت د امید لري د رحمت د هغه نو په دې ځای کې دا درېیو معنی چې خاوند د عرش ته نزدېکت حاصلې په معبودتیا کې چې زه هغه ته نږدې شوې یعنی چې زه عبادت وکړم چې تا هغه ته نږدې شوې او د هغه عبادت کې نو ته چې عابد شوې نو معبود هغه شو نو ته څنګه معبود او اله شوې نو اله نه شوې سبحانه پاکی دا اللہ تعالی لرا وتعالی اولوی دا هغه نو سبحان دری مخ کې آیت سره ولګو چې دوی صحیح افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناسا نیولی دی الله تعالی د ملائک لونه چې دوی د الله پاک د لپاره ملائک لونه ګرځول نو الله پاک وایي سبحانه پاک دی الله تعالی دا الله تعالی سره دا پاک دی وتعالی اولوی دی عما دا هغه نسبتونو دا یقولون چې دوی الله تعالی ته کوي علوا کبیره په لوی ډېرې سره چې دوی کم نسبتونه الله ته کوي الله خو لوی دی د الله ذات هغه اوچت دی د دې وجې نه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن پاکی وی الله تعالی لرا اسمانونه چې ودي او ځمکه او هغه چې بدی کړي و ان من شيء او نشته هیڅ یو څیز الا يسبح بحمده مگر تسبیح وای سره د حمد دا غنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح د دوی باندې انه کان حلیما غفورا یقین د الله تعالی د صبرناک او بخانه کوونکی دی نو اس تسبیح یو زبان حال یو زبان قال نو علما ذکر کوي چې کم په زبان حال سره وي دا غینه مراد دا چې دوی خپل عجزي الله ته پیش کوي چې من عاجز یو او من کمزوري یو او یو په زبان قال سره وي نو دا غي مطلب دا دی چې الله موږ ستا یو والی منو او ستا یو ګڼو ستا وحده لا شریک له ذات ګڼو او په دې باندې په قرآن کې هم ګڼ شی آیاتونه مبارکه شته لکه سوره نور کې
41 نمبر آیت کې دا خبر ذکر شوی اتلسمه سپاره کې الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات آیت نګوري چې یقینا الله تعالی تسبیح وایي هغه لره هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او والطير الصافات او مرغان چې هغه وزر خورې کوي او راغونډوي کل قد علم صلاته وتسبیحه او هر یو ښه پېژني د الله تعالی منځ د هغه او تسبیح ویل د هغه یعنې د هغه بلنه او د هغه تسبیح دغه شانتي په سوره نجم کې نه سوره رحمان کې والنجم والشجر یسجدان شپږم نمبر آیت کې چې دا ونې او بوټي دا الله ته سجده کوونکي دي والنجم والشجر یسجدان بوټي او ونې سجده کوي دا بوټي هم الله ته سجده کوي دا ونې هم الله ته سجده کوي نو دغه شان چې راشي بیا حامیم سجده کې دا خبره ذکر کوي 21 نمبر آیت کې وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء دوی بوای سرمنو خپلو ته ولې ګوایي وکړه تاسو په موږ باندې نو دوی بوای ګویایي راکړه موږ ته هغه ذات چې ګویایي ورکړې وه هر څیز ده یعنې هر څیز ته چې کوم ذات ګویایي او ویل ورکړی دغه شانتي نن موږ ته هم ګویایي دا څه شوه دا میلاوه شوه دغه شانتي سوره زلزال کی هم راضی یومئذ تحدث اخبارها په دغه ورځ به بیانوي به خبرونه خپل په وجه د دې چې رب ستا حکم کړی دی هغې ته دغه شانتي سوره حج کې هم دا خبره ذکر ده خو په هغې کې سیزدي آیت دی نو نه یې وایو نو مطلب دا شو چې هر څیز دا د الله تسبیح وی د الله حمد وی خو موږ او تاسو په هغې باندې نه پوهېږو حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله موجودو نو یو کجوري دا مونډه سر دې پرې کو نبی علیہ السلام مبارک په هغې لاس کېښود خطبه به یې ویله یو زنانه راغله کله کله د سړي خیال نه وي نو زنانو وی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړي آیا دې ستړی کېږي نه وی تاسو اجازه وغواړئ چې زه د ده لپاره د ناست یو ځای جوړ کړم چې دی په هغې کښېني او دا خطبه ورکوي چې کله هغه سړی راغی نبی علیہ السلام صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې وفرمیل نبی علیہ السلام اجازت ورکړو جوړ لګي الن کې اصل د منبر دا حکم د الله طرف نه و خدای ذریعه جوړه شو بس هغه جوړ کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ونې مونډ را دی خوا شو په لرګي باندې کېناست نو صحابه وایي چې دی مونډ دومره جړه کوله چې دا جړه موږ په خپله اورېده او نبی علیہ السلام را کوز شو او دی د ځان سره جوخته کړ لکه څنګه چې ماشوم سړی جوخ کړي او بس وي چپ چپ په قلاره شه یا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي چې کله ما د نبوت نو میلاو شي نو ما ته زه به مدینې تلم ما ته یو ګټ و هغې ما ته سلام دا کول او حدیث کې راځي دا احد غر چې دنګ نه دی خو دا داسې لږ اوږد دی پلن دی نبی علیہ السلام فرمایي چې زه دې سره مینه کوم او دا زما سره مینه کوي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو ورځ دی نبی علیہ السلام عمر فاروق او عثمان غني رضی الله تعالی عنه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوی روان ول نو بس دا غر وړقېدو نبی علیہ السلام وفرمیل بیا آیا تا د پته نشته چې په دا باندې یو پیغمبر دی بل صدیق دی او 2 شهدا دي نو هغه بیا وایي د اوسه پورې دا غر لقېدلی نه دی او بیا به صحابه وی چې دا 2 کسان خو نبی علیہ السلام خدا خبره کړې وه چې دا 2 به شهادت میلاویږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د سهار په مانځه کې په هغه
توره غشي باندې والی شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ د قرآن کریم په آیت له پاسه باندې شهید کړی شو. نو دغه شانتې ګڼه خبرې او اوس یو خبره چې دا کم بمبر دی اوس د دې مدینې او د دې نو دا هغه زوړ نه دی. ځکه علماو د تاریخ لیکلی یو کتاب دی په دې نیټ او په دې باندې شایع شوی دی چې په مدینه کې یو اور لګېدلی او نو د نبي علیه صلات وسلام چې کوم بمبر و هغه په هغې کې سوځېدلی و. دا وروستنی بمبر دی اوس جوړ شوی دی. او دا محراب چې دی دا د صحابو په دور کې هم نه و بلکې دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دور کې ایجاد شوی او په هغه وخت کې دې ته دا مرتبه او مقام میلاو شوی دی. او بل حدیث کې راځي وایي نبی علیه صلات وسلام پسې یو صحابي راغی. صحابي ته وی د الله رسوله وی دا اوخ ډېر قار شوی ما باغ ته نه پرېږدي. نبی علیه صلات وسلام راغی هغه ډېر قار و خو نبی علیه صلات وسلام خوا ته وی ته مزه. نو بعض علما ذکر کوي چې د اوخ خپل سر ښکته کو. نبی علیه صلات وسلام د صحابه وی د الله رسول ته د سجده کوي په کار دی موږ سجده کوو. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې د الله نه ما سوا بل چا د سجده نشته کوی ما به ښځو ته اجازت حکم کړی چې تاسو خپل خاوندانو د سجدې کوئ. نو هغه مالک راوغوښتو وی کله چې پر خپل اوښ باندې سورلي کې دا مړه وه چې کله یې پرېږدې هم یې موړ پرېږده داسې مه پرېږده چې بس خپل خدمت ترې واخلې او بیا داسې پرېږدې بس چې څه کوي نه چې بوزې هم یې مړه وه چې پرېږدې نه هم یې مړه وه. زموږ په نن سبا معمولي غوندې خبره دې وشوه چې دومره مشهوره شوي اکثر دا چرګې دا بانګ وایي بس هلک وایي رانسئ بانګ یې ویل حلالوئ یا که د مازدیګر نه وروسته یې ویجي وایي هلکه مشر به څوک مري ښه یا سهار وختي کې دا اکثر دا سپې غاپي نو دغه رایخ شي وی هلکه نن بیا که مړی دی ښه چېرته مړی به کېږي ځکه سپي داسې ناترسه غاپي که نه. نو دا بعضې خبرې بس دا زموږ هسې د پښتنو یو جهالت ته شروع شوی دی. پخوا لکه څنګه د مشرکانو جهالت و مشرکینو دور کې د کور به سهار راووتلو نو یو کاڼه به یې ویشتو جالې د هغې ده چې د هغې نه به کله مرغۍ پاسې د ښی طرف ته به لاړه هلکه وي ځه کار نن صحیح دی خو که ګس طرف ته وپاسې دی به راواپس شو هلکه کار نن ښه نه دی مړه. نو دا زموږ هم حال دی نن سبا سړی سهار د کور راوځي په لار او څوک مخې له ورشي څه کار یې غلط شي مړه دقه بېایمانه سړي په مخ راوتی یم جدا ټول کار روان دی. هلکه دا خواله او سپیرواله د دې سړي پرې مخ کې که دا د الله د طرف نه دی خو مشرکانو هم دغه طریقه کوله زموږ دور هم دغه طریقه ده بس هلکه سهار سپو وغپل څوک مري هلکه مازدیګر نه وروسته چرګې بانګ وي مشر څوک مري. نو هسې یو ځان نه بس د یو خو د ښځو کتاب دی که نه شیخ حمدالله صاحب به وي رحمه الله رحمتا واسعه په دې مزار العلوم کې خونه ګل جومات کې مشهور عالم وغټ د دې طاهر آباد هغه وي دا څلور مذهبونه د امامانو خو پنځم مذهب پکې د ښځو دی بوډیګانو د هغو سره یو خپل کتاب یې خپله مسله پکې کوي چې چېرته لاړه شوی چې خور دا خبره پکې داسې کوه که نه دا خبره داسې ده نو دا یو کتاب پکې د زنانو چلیږي. بهرحال دلته چې دا تسبیح هر څیز وایي د الله حمد هر څه وایي هر یو څیز د خپل شان مناسب وایي د الله پاک بړی او دا بیانې. نو خبره د دوی پورې کوله په دې آیت کې دغې ته اشاره وه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن پاکي وایي الله تعالی لره د اسمانونه وا او حدیث کې راځي وایي په دې اسمانونو کې دومره د الله پاک یاد چې د یو ګوتې امرضی پکې خالی نه وي چې د الله پاک یادګیرنه پکې کېږي د الله پاک ذکر پکې کوي. او هغه څه چې په دې کې دي و ان من شیء او نشته هیڅ یو څیز الا یسبح مگر تسبیح وایي بحمدی سره د حمد د هغې نه ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهېږئ په تسبیح د دوی باندې. او حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې کله موږ د مکې نه راتلو مدینې ته یا داسې په سفر به تلو نبي علیه صلات وسلام ته به هرې ګټې هر څیز سلامونه کول دا د نبي علیه صلات وسلام نبوت د هغه خصوصیت دا اوس که یو خبره وشو چې بس هغه به دومره هڼ به جوړ شي چې بیا به هغه سړی چېرته دغه یې کړی خپله پیر سره بیعت کړی بیا تللی چېرته ویې لکه داسې دی خلکو را باندې کړي سمې والی دی والی دی سرمنې ولو اجې تللی جو خپل پیر صاحب ته وي زما مسله خو مې بیان کړه خو داسې چې الله سره وشو هغه یې نه پوهېږي ما تا ته ښه وي دلته لږ پاتې شي خبره یې زده که بیا ځه
عجب پاتې شو بس هلک وایي د پیر صاحب دا ویښته چې دی دا جنت نه راغلی او دا او دا چې کتل هغه ویښته هم داسې نه وښکله خبره هم بیان کړه مسلې ټوله وشوه نو چې بیا راغی مسله دې طرف ته لاړه نو هغه ورته دغه چل لیکنه خبره پکار خو د هغې دپاره طریقه هم پکار نو دغې ته چې دا ونې بوټي دا هر څه د الله پاک تسبیح وایي الله ته سجده کوي خو ما سوا بس مسلمان اولئک کالانعام بل هم اضل دی د څاروونه هم بدتر دی بس کله کله چېرته سجده لګوي نور الله د سجدې لګولو باندې ځان ورته بدبخت ښکاري دا خو د الله پاک فرض حکم دی الله ته به لګوي انه کان حلیما غفورا یقینا الله تعالی صبرناک دی او بخښنه کوونکی دی اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك